پاس کوي چې دا 1300 کالو نه مخکې به جنۍ واده نه کړي نه بالغ دی وایي ځکه 1300 کالو کې کس بالغېږي نو حتی اذا بلغوا النکاح دا یاد زمونږ دې لیډرانو ته نه دی معلوم د قرآن خلاف فتوا ورکوي یو لیډر دی چې ایمل خان نومې دی اگر چارې پردی کې دی په اسمبلی کې هغه بیان کړی دی قسم په الله چې په هغه ټیم کې ما له چا راستولی و چې دماغ د زړه نه وله دعا ووته او دا اسمبلی وخوځوه او وایي چې زما خلاف چې اول په اسمبلی کې چا خبره وکړه هغه پښتون و زما خلاف مې خبره وکړه چې 10 چرس والي دي د مازغه تار نه کوي ټول لعنت او پتا چې حق خبره وکړي هغه پښتون بیا نیونی وي هغه بیا چرس کړي وي اول بیان ایمل خان کړی اندر چای پاته څه تعلق ساتي نو موږ الله په داسې خلک راکړي چې د عقل نه خلاص په عقل پکې نشته دی به اوس دا وایي چې 18 سال په قرآن کې صرف الله فرمایي بلغ النکاح واذا بلغ الاطفال کله چې ماشوم ځوانۍ ته ورسیږي بلوغ ته ورسیږي تاسو ولا بیا د پلار مال ورکوئ نو اے مسلمان الله عمر نه دی ذکر کړی الله ته پته ده والله ته پته وه و آینده الله ته پته ده چې څه به کېږي الله ته علم و چې داسې وخت به راځي زما په دې بندګانانو چې 13 او 14 او 15 سال کې به بلوغ ته رسي دا سټینګونه بس کي دا پیپسیانې بس کي او بې وخته به بلوغ ته رسیږي نو الله رب العزت عمر ذکر نه کړه بلغو بلوغتوب یې ذکر کړه نو دا اوس دا زموږ مشران پوهېږي اوس دې بیل پاس کوي چې دا 1300 کالو نه مخکې به جنۍ واده نه کړي نه بالغ دی وایي ځکه 1300 کالو کې کس بالغېږي نو حتی اذا بلغوا النکاح دا یاد زمونږ دې لیډرانو ته نه دی معلوم د قرآن خلاف فتوا ورکوي یو لیډر دی چې ایمل خان نومې دی اگر چارې پردی کې دی په اسمبلی کې هغه بیان کړی دی قسم په الله چې په هغه ټیم کې ما له چا راستولی و چې دماغ د زړه نه وله دعا ووته او دا اسمبلی وخوځوه